د پاکستان افغانستان سره مذاکرات کامیاب شو. مذاکراتو کې څه خبرې شوې دي په غیر ډیټیل سره خبره کوو. خو بل طرف ته د کې پی کې وزیر اعلی سهیل افریدي امن جرګه راغوستې ده او امن جرګې چې کومه راغوستې پای کې دا خبرې کړې دي چې پښتانه به اوس د خپل مستقبل فیصله په خپل کوي، بلکې د پښتنو د مستقبل فیصله به په بند کمرو کې نور نه کیږي. بل سهیل افریدي آی جی پښتونخوا ته دا هم ویلي دي چې د کې پی کې سوشل میډیا ورکر به نه گرفتاره او کاغذ د هر پټای نه وی خو چې دا کې پی کې سره تعلق لري او سوشل میډیا ورکر وي نو هغه به تاسو نور نه گرفتاروي. زما صوبه کې بسوک سیاسي انتقام نه اخلي جی، زما صوبه کې بسوک د سیاسي انتقام نشانه نه جوړیږي. بل سهیل افریدي دا هم ویل دي چې افغانستان یو که هر ملک وي خو چې د پاکستان خلاف جارحیت کوي نو کې پی کې حکومت په خپل فورس سره شانه بشانه کلک ولاړ وي. دا ټول تفصيلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ډېر اهم اپډیټس دي، ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان او افغانستان یو جنگ شروع چې دغه جنگ تقریبا 78 ورځې وچلیدو چې پای کې د دوړو ملکونو ډېر غټ نقصانات شو چې بیا قطر کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مذاکرات وشو چې دغه مذاکرات کامیاب شو او د جنگ بندۍ اعلان شو. دا مذاکرات لکه مطلب دا روغه چې کومه ده په دې کې د قطر او د ترکی ډېر غټ لاس دی. قطر او ترکی د پاکستان او د افغانستان روغه وکا. خپل طرف ته عمران خان مخ کې دی لوي پاکستان حکومت لبوي چې تاسو له پکار دي چې افغانستان سره تاسو کینی او مذاکرات وکړي، مطلب پناسته باندې خبره حل کړي او امن راولي. د امن خبره وکړي حکومت په وی چې هر خبره په مذاکرات باندې نه حل کیږي. د عمران خان چې دا خبرو کنو د حکومت چې کوم مسلم لیگ نون کسان دي ای به دا خبره کوله چې عمران خان بس مذاکرات ګوره هر خبره خو په مذاکرات نه حل کیږي. چونکه عمران خان ویلی وو چې ما تاسو په پیرول باندې رها کوي زب افغانستان سره کینم او دا مسله به حل کم. د تاسو چې په کومه مسله باندې جنگ دی په دې کې به کینم او زب تاسو دا مسله افغانستان سره حل کم، ما په پیرول باندې او 2 ورځې لري ها کوي. خو بیا چې کوم مذاکراتو اپرون بیا ترکی کې کامیاب شو، ترکی کې نه سوري قطر کې قطر کې دغه مذاکرات کامیاب شو. مذاکرات باره کې خواجه آصف ویلي دي چې جنگ بندۍ باندې مکمل اتفاق شو. په دغه مذاکراتو کې دوړو ملکونه بوز د یو بل احترام کوي او پاکستان خلاف په د افغانستان ځمکه دهشتګردۍ د لپاره نه استعمالېږي. او 25 اکتوبر باندې بعد دوباره دوړو ملکونو مشران په ترکی کې ملاقات کوي. په ترکی کې بلدی مذاکرات یو ځل بیا کیږي په 25 اکتوبر باندې. هغه کې به تفصیلا مذاکرات کیږي، یو بل سره به یو اګریمنت لیکي، هغه اګریمنت په ترو باندې بدای مخ کې ملکونه دواړه چلایي. بل پاکستان دا هم ویلي چې موږ د قطر او د ترکی شکریا ادا کوو. مطلب قطر او ترکی چې کوم د پاکستان د مذاکرات وکړل افغانستان سره نو پاکستان د قطر او د ترکی شکریا هم ادا کا. بل طرف ته سهیل افریدي د امن جرګه راغوستې ده. سهیل افریدي په ضلع خیبر کې په 25 اکتوبر د یو امن جرګه هم شیډول کړی ده او سهیل افریدي د ضلع خیبر ټول عوام تویلی دي کچری تاسو د هر پټای نه تعلق لرئ خو د امن جرګه کې به تاسو شرکت ضرور کوئ. د امن د پاره به تاسو ټول رايوځي کیږي. امن د پاره کته د هر پټای خو امن د پاره به موږ سره کینی، امن د پاره به موږ سره رايوځي کیږي. او د کې پی کې عوام به وي د خپل مستقبل فیصله په خپل کوي، د بن کمرو فیصله بنوري نه کیږي. وزیر اعلی الیمین ګنداپور نه سوري الیمین ګنداپور مخلق ناشته سهیل افریدي مزید ویلي دي چې عمران خان حکومت په د عوام فائدې او مفاد د پاره استعماليږي او د عوام او د چې کم فائدہ وي په کم دغه کې نو موږ خپل حکومت داسې چلو چې د عوامو پکې فائدہ وي. سهیل افریدي د کې پی کې آی جی ته دا حکم هم جاری کړی دی چې د کې پی کې څومره هم سوشل میډیا ورکړ دي ابدا نه گرفتارې دغه د هر پټای سره تعلق لري. زدا نه غواړم چې زما په صوبه کې سیاسي انتقامونه وي. وزیر اعلی مزید ویلي چې زما فوکس په امن او ترقۍ باندې دی او کله پاکستان خلاف هر ملک جارحیت کوي نو د کې پی کې عوام با پاکستان آرمی سره کلک ولاړوي. د کې پی کې حکومت په د پاکستان حکومت سره کلک ولاړوي په جنگ کې. نو دا وزیر اعلی سهیل افریدي دا بیان جاری کړو او بل د پاکستان او د افغانستان چې کوم مذاکرات شوي نو هغه مې در سره هم په دې ویډیو کې شریک کړل. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.